سلام درنو لیدونکو، تاسو له شمشاد څخه تاوده باسونه ګورئ. په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې بیا پیل سوې. دا ځل د حکومت پلاوي مشري ډاکټر عبدالله او د طالبانو ملا برادر کوي. ډاکټر عبدالله وایي چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره ټول مسؤل یو، خو ملا برادر وایي چې د روان وضعیت حل د اسلامي قوي او خپلواک نظام په رامنځته کېدو کې ده. د نن شپې باس مو د دوحې د خبرو بیا پیل او ورسره جوخت د خلکو خوشبیني ده چې په پروګرام کې را سره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. له جرمني څخه د پوهنتون استاد ښاغلی محمد اسحاق اتمر او په استودیو کې 2 تنه میلمانه را سره سیاسي شنونکی رحمت الله ځلاند او د پکتیکا پخوانی والي ښاغلی الیاس وحدت. تاسو ته ښه راغلاست وایم، په خیر راغلاست پروګرام ته. اتمر صاحب، د دا ځل خبرو نتیجه به څه وي په دوحه کې؟ مننه تاسو ته جناب وحدت صاحب ته، جناب ځلاند صاحب ته او ټول اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکي یم. دا یو ښه فرصت دی د افغانانو دپاره، سره د دې نه چې موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې هېڅوک به خپل د اهدافو نه په شا نسي او هېڅ ډلې به دومره تمکین ونه کړي چې د افغانستان د ولس په خاطر دغه جګړه ودروي یا د دې دپاره تلاش او هڅې وکړي. دا جګړه د افغانانو جګړه نه دی، دا همیشه موږ دا خبره کړې چې یو نیابتي جګړه دی، د قوتونو جګړه دی، د سیمې د هېوادونو د منافعو د تضاد جګړه دی، نړیواله جګړه دی. خو په هر صورت که افغانان خپل منځ کې یو سلا شي او دوی یو مشورې ته سره ورسېږي، نو په دې باندې خو ټول متفق شول چې د افغانستان مشکل نظامي حل نه لري او په زور باندې څوک حکومت نه کولی شي. اتمر صاحب، دلته تاسو دا یو ښه فرصت ده. دغه د فرصت موضوع د سولې له خبرو سره جوخت همیشه ویل کېږي دا فرصت باید له لاسه ونه وځي. دغه اوسنۍ خبرې داسې کوم تفاوت لري یا دغسې کوم څه فرصت موږ ته راکوي چې باید دغه پړاو له لاسه ونه وځي؟ 2-3 خبرې دي. یو خبره دا ده چې امریکایان ووځي، ټول امریکایان ووځي تر هغه وخته پورې، تر یو میاشت نوره پورې امریکایان په د افغانستان کې نه ووځي. دا افغانانو ته یو فرصت دی. بل دا چې د سیمې هېوادونه په دې باندې توافق نظر لري چې هیڅ نظام په زوره نشي راتلی. امارت اسلامي د دغه هېوادونو او د نړیوالو دپاره د منلو وړ نه دی او روانه جګړه افغانان وژني. دغه د افغانستان جغرافیا دی. دغه ټول هغه هڅې دي چې باید دلته وشي تر څو دغه جګړه ودرېږي. که زما خبرې مشروط په دې دي چې که دوی دغه دواړه غاړې په دې باندې متفق شي چې دوی د خپل ګټو او د خپل د اهدافو نه د ولس او د افغانستان د خلکو د ولوجلو په خاطر او د دې جګړې د ودرېدلو په خاطر تیر شي، نو امکان شته چې افغانستان یو صلح او ثبات ته ورسېږي. تر اوسه پورې دغه دواړه لوري متفق نه دي سره چې باید دغه موضوع ته جدید پاملرنه وسي؟ تر اوسه پورې عملاً دلته قدم پورته شوی نه دی. دغه څو کاله به دا ګورو په خبرو کې دی، عملي ګام هېڅ چېرته اوچت شوی نه دی. دوی کولی شي چې مثلا یو خاص منطقه حداقل د صلح د منطقې په نوم یا ولسوالي یا ولایت یا کوم بله سیمه دوی د صلح د جغرافیا په نوم ونوموي. خو حکومت همیشه وایي چې موږ هر وخت د سولې پر وړاندې ژمن پاتې سئ، ولې مقابل لوري خبره لویه د هغه وایي چې مکمل نظام باید اسلامي شي. د تازه ملا برادر وایي چې پر هغه وخت وضعیت ښه کېږي چې یو قوي خپلواک اسلامي نظام رامنځته سي. یعنې موږ نه غواړو چې یوه برخه سو، بلکې غواړو چې ټول زموږ وي. دا ډېر ښه خبره ده، لیکن په دې 20 کلونو کې د دغه نظام چې دوی اسلامي نظام غواړي
کوم برنامه د افغانستان ولس ته دوی وړاندې کړی، همدا اوس دوی څه شی چې وایي په دغه باندې نه پوهېږي. همدا چې اسلامي نظام دوی وایي، زما باور داسې دی چې دوی د دغه تفسیر را پوره پوهه نه لري، ځکه چې د کعبې شریف ملا امام دوی بلابد کړ، جامع ازهر دوی بلابد کړ، اندونیزیا بلایانو امامانو دوی بلابد کړ، د مالیزیا دوی بلابد کړ. دا ټول نړۍ اسلامي هیوادونه او د دوی مفتیان او ملاان او امامان دغه حرکت غندي او دوی وایي چې دا اسلام سره په ټکر کې دی، او دوی وایي چې نه هغه اسلامي شی چې ویلي دي دغه اسلامي هم دوی تعریف نه لري. مهرباني دې وکړي دغه د ولیکي دغه برنامه د په دغه 20 کلونو کې باید دوی ویلي وای. اوس هم تاسو په کومو سیمو کې چې دوی واکمن شوي دي او هغه د ډېره مننه کومتمر صاحب، له تاسو مننه. ځلاند صاحب، تاسو په دوحه کې د سولې د خبرو بیا پیل څنګه ارزوئ؟ زه د دوحې له خبرو داسې خاص امیدواري نه لرم، ځکه د دوحې خبرې هغه وخت پیل کېږي چې کله د جنګ یو لوری آمادګي د جنګونو او د جنجالونو نیسي. کله چې د جنګ جنجال آمادګي ونیسي یا کمزوري شي، تر څو ځان بیرته منسجم کړي، بیا د سولې خبرې راوړاندې کړي، د سولې خبرې شروع شي. تر دې خو دا ډېر ښه فرصت و چې دوی په ترکیې کې ناسته کړې وای. نو که د افغانستان سولې ته دوی ژمن وای او رښتیا سوله دوی غوښتلی او سوله دوی دپاره سولې اولویت لرلی، نو خو هغه ناسته به یې کړې وای. نو ولې هغه ناسته وځنډېده؟ ولې ډېره په کلکه تره انکار وشو د هغې نه؟ خو دا خبرې هم د یو څه وخت لپاره دي، دا به یوازې مصروفیتونه پیدا کړي، کسان به په دې مصروف کړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي، نور کومه خاص نتیجه نه لري. ځلاند صاحب، پخوا به ویل کېده چې داسې یو ایت دی چې هغه نمایندګي نسي کولی، صلاحیت نه لري. ولې تاسو وکاته چې دغه اوسنی ایت چې کله ځي دوحې ته، دوی وایي چې له ټول صلاحیت سره موږ ځو. نو کله چې دوی پوره صلاحیت لري او پر ژورو موضوعاتو بحث کوي، فکر نه کوي چې دا یو څه ایله بخي سړي ته؟ خبره دا نه دی چې خبره د حکومت له لوري خرابوي. ګوره، حقیقتونه باید موږ درک کړو. د حکومت له لوري بعضې مواردو کې خبرې خرابې شوې. حکومت هم داسې یو چا په لاس کې اخیستی دی په هغه وخت کې، په پخوا وخت کې چې هغه خلک ټول د یو څو روپیو د غلا دپاره دلته راغلي، او اوس حکومت یو څه په خپل ساختار کې تغییر راوستی، لکه د وروستیا مقرره د وروستیا ګمارنې د حکومت. دا ګوره د هیله بخونکي دی او رئیس جمهور هم دې ته متوجه شو چې د پخوا دغه خلک چې انتقاد پکوي، موږ غوندې خلک چې انتقاد پکوي، موږ شخصي خصومات د چا سره نه لرو، موږ حالات ګورو، موږ انتقاد کوو، موږ مشکل ګورو، د مشکلو مطابق موږ خبرې کوو، مشکل د دا خبرې کوو. د حکومت د نظام کې په داخل کې هغه کړی هغه کسان چې د خارج نه راغلي دي یا په حکومت کې دي، هغه د دې وطن له کلتور، د دې وطن له خلکو د عنعناتو، د دې وطن له مشکلو او حالاتو سره نابلده دي. ګوره، نظام یې ډېر سخت دی خلکو خراب کړه. دغه اصلا راځم د خبرو بحث خو تاسو درته وایم، د اوسني وخت کې یو غټ کنډک دی د اردو وي چې په هغې کې 600 نفره او 100 نفره ورکي وي، 4 نفره طالبان ورته راځي، دوی لاس ورته پورته کوي چې موږ تسلیمیږو. د دې وجه دا نه دی چې د خلکو روحیه بایللې، د دې وجه دا دی چې د کمانډان نشته، سرلښکر یې صحیح نه دی. دا سرلښکر د پیسو په مقابل کې مقرر شوی. دا سرلښکر د افغانستان اردو 3 کسانو بیوابه کړه، 3 کسانو د افغانستان د اردو د عزت پایمال کو. حکومت نشته چې له دغه پوښتنه وکړي، یو خالد، یو ضیا، یو وزیري. دغه 3 کسان دومره غټ مجرم دي د دې ملت دپاره چې هیڅ حد نه لري. اما حکومت خپل هڅې کړې دي، هڅې کوو د حکومتي ادرس همیشه دا خبره سوې چې موږ ژمن یو په هره برخه کې. هیڅ کلم نه دي، دا خبرې دي، دا دروغ دي، دا د ولت سترګو ته خاورې ورچول دي، دا د حکومت سره عوام پریبي دی. حکومت نه دی ژمن خپلو خبرو ته، که نه که حکومت خپلو خبرو ته ژمن وای، ټول ملت کوکې به یې چې فیصلې لرې کله دندې دی، ولې نه دی کوي؟ په برخه کې هر چیرې تاسې غواړئ زه درځم. اوسنۍ طرحه د حکومت وایي چې زموږ طرحه ده چې روانه ده، چوکاټ موږ جوړ کړی. د کابل پروسه یوه بله بیلګه. دا مسایل دي چې دوی وایي موږ هر څه کړي دي، خو مقابل لوري بهانې کوي. دغه خبرې چې تر دې سرحده خرابې شوې، دا له شروع خرابې شوې. ګوره، د خبرې د افغانستان خلک یو غټ مشکل دا لري چې بېګنۍ خبرې تر هېرېږي. د بېګنۍ خبرو یاداشت ساتل دا ډېر اړین دي. هغه ورځې چې کله بندیان خوشي کېدل، توافق شوی و، خبرو ته هر څه آماده وو، انته حکومت پکې لغته وویله. 400 بندیانو نه مختلف نومونه کېښودل، 600 بندیانو چې دا پلانکی دی، دا دمانکی دی، دا هغه دی، دغه بالاخره خوشي هم کړل. نو ضرور څه وه چې تر دې سرحده لوی جرګې راوغوښتې، په هغې څومره مصارف وشول، په هغې د ملت څومره پیسې ولګېدې. نن لګیا دی اشرف غني پروژې کنسل کوي چې زه پیسې نه لرم.
د هرات ګمرک پسې زه پخپله په هرات کې موجود وم. ته باور په خدای وکړه که 10 نفره طالبان ورغلي وي او اسلام کلا او ترغونډۍ دواړه ونیول. اراده نشته دلته، حکومت سره اراده نشته. حکومت ته کیسه شلیدلې دی، حکومت مشکل لري. حکومت د کوم کسان چې ګمارلي دي د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي دي. مقابل لوری اراده لري چې حکومت نه لري. ګوره مقابل لوری هم د هغه د جنګ اراده لري، هغه هم د سولې اراده نه لري. هغه د جنګ د اراده لري چې په وریځو کې کلاس ولسوالۍ درنه نسي. د هغې اراده معلومه دی، هغه خو تخشي خپل هدف ترلاسه کړی دی. ګوره د دواړه لوري د جنګ دواړه لوري افغانان دي. په دوی دواړو افغانان حق لري چې نور افغانان مو نه ځوروي، نور د افغانستان په ملت د افغانستان په ولس رحم وکړي. دا څه معنی؟ طالب ولسوالي نسي جوړ تعمیر دی، جوړ ساختار دی، ولسوالۍ دی، مامورین لري، راځي مامورین رسختوي. نه خلکو ته خدمات شته، نه تذکره شته، نه پاسپورت شته، نه شبخانه شته، نه ډاکټر شته، نه تعلیم شته، نه یعنې حتی د ژوند عادي سهولتونه هم هغو ساحو کې تکتیکي نشته. شاتګ و. تکتیکي شاتګ دا په دې معنا چې خپل ځان غلطول دي، خپل ځان ته دوکه ورکول دي. ولس اوس په دې پوهېږي چې حقیقت څه شی دی. ولس ټول د ټولو شیانو ته اوس هغه ولس نه دی چې کوم خلک دوی تکتیکي په شاتګ دې ته وایي. زه به اول تکتیکي په شاتګ د دولت لپاره تکتیک تعریف کړم. هغه نقاط یا هغه اراضي چې په هلته حکومت تر ډېر فشار لاندې راشي سر نشي وباسلی، دوی دپاره ساحه اراضي د دید کمه وي. دا له دې ځایه لرې کېږي په یوې لوړه غونډۍ په ازاده فضا کې چې دوی ته تیاري ناسته وکولی شي. هغه ځای کې دوی خدمات عرضه کړي او دښمن نږدې ورته را نشي. هلته اړوي د خپلو ټانکونو وسایلو د ټولو شیانو سره هلته ځي. دې ته تکتیکي په شاتګ وایي. دوی خو ټانک پرېږدي، توپک پرېږدي، قلم پرېږدي، کتابچه پرېږدي، حتی د غاړې هغه دریشي پرېږدي، دی ځي. دې ته تکتیکي په شاتګ وایي. تکتیکي په شاتګ باندې دغسې وي. اول د تکتیکي په شاتګ دپاره دوی تعریف جوړ کړي چې تعریف د دې دپاره شتون ولري. د دوحې روانې خبرې بیا هم نتیجه نه ورکوي. د دوحې روانې خبرې دا او یوازې د جنګو دپاره نوې آمادګي ده. طالب د جنګ دپاره نوې آمادګي نسي. طالب چې کومې ساحې لیدې نیولي دي د هغو دپاره په کافي اندازه ساتونکي نه لري تر څو جلب و جذب وکړي. دا د جنګ تلابي ده. د په هېڅ صورت تر څو دپاره چې دوی اوربند ونه کړي، په اوربند موافقه ونه شي، هېڅ نه خبرې نه دې ته راځم. مننه کوم. درنو لیدونکو دا ملرو له موږ سره پاتې شئ. بیا هم خیر لاس. وحدت صاحب حکومت د سولې دپاره اراده نه لري. زلان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. علیزی صاحب، تاسو، زلان صاحب او استاد اتمر او لیدونکو ته سلامونه، نیک هیلې. خبره دا ده چې سوله انساني ضرورت ده. سوله یوازې د حکومت ضرورت نه ده، د دولت ضرورت نه ده، د طالب ضرورت نه ده، د افغان ضرورت نه ده، د انسان ضرورت. بې سولې حیوانات ژوند نشي کولی. چې سوله نه وي د چاپېریال، د مرغانو چاپېریال په خطر کې ده، د حیواناتو. دولت د سولې اراده لري، دې کې شک نشته. راځئ عقلاني بحث وکړو، د جوش په ځای د هوش نه کار واخلو. د سولې اراده شته. د کلونه کېږي چې د سولې خبرې حکومت شروع کړي دي. د حکمتیار صاحب سره سوله دولت وکړی، طالب سره د سولې خبرې دولت شروع کړي. زه د یو پخواني والي په توګه چې د رئیس جمهور هغه یو لوړپوړی مامور وم، په دوه ملاقات کې د سولې په اړه ماته ویل دي چې که سوله نه کوو، که په سولو باندې پانګونه نه کوو، که د سولې لپاره کوښښ نه کوو، اخر تر څو جنګونه کوو؟ دا خو افغانان دي چارې خواته وژل کېږي. د انسانانو فبریکې خو نشته چې تولیدېږي. مونږ خو د میندو پلرونو امیدونو ته ګورو. د سولې اراده شته. اصلي خنډ چې شی دی د سولې په وړاندې، خبره باید دا وشي. یوې خواته دولت ده، بلې خواته طالبان دي. اوس خو بهرنیانو ځانونه وایستل، هغې خو خپل کار وکړو. دولت وایي چې موږ سره حکومت ده، د موږ سره نظام ده، طالبه ته په مقابل کې، ته په جنګي حالت کې. اوس ته چې خبرې کوې، ته چې سوله کوې، خپله برنامه دې ووایه. برنامه دې څه ده؟ 3 شیان دولت ورته وایي چې طالبان باید معلوم کړي. طالبان چې سوله کوي کوم نوي شیان ایجادوي چې اوس نشته، طالب یې غواړي، دا یو. دویم، کوم شیان شته چې هغه له منځه وړي. دریم، کوم شیان تعدیل یا ترمیم ته ضرورت لري چې هغه دوی ترمیموي. تر اوسه پورې طالبانو چې خبره کړې ده، تر اوسه پورې تر پرونه پورې چې ملا برادر خبرې وکړي، د قطر دفتر مشر ده، هغې ګونګې خبرې وکړي. خپلواک اسلامي افغانستان، دلته افغانان نه پوهېږي چې خپلواکي ته څه ډول تعریفوي، اسلامي نظام څنګه تعریفوي. دلته خو نظام اسلامي ده،
ځینې شیان به وي سرغړونې به وي د احکامو نه. هغه طالبان دي اعلان کی 1 2 3 200 کوم شیان دي چې دلته دوی اسلامي کوي چې غیر اسلامي دي، کوم شیان غیر اسلامي دي چې هغه دوی حذفوي. او بیا د هغې په څنګ کې دا شیان چې د خبرو د لارې راتلی شي، حکومت انکار نه کوي، ولس انکار نه کوي، نه د اسلامیت نه څوک انکار کوي، نه د استقلالیت نه څوک انکار کوي. نو بیا دومره په جنګ باندې دومره په کس کول څه معنا چې ولس په تنور کې غورځول شوی دی. تاسو د یوې رسنۍ په توګه د ولایاتو د حالاتو نه خبر یې، کومه ولسوالۍ کې چې جنګ شروع شوی ولسوالۍ ټولې لارې په میدانونو پوښل شوي دي، خلک په کورونو کې بند، د موادو د کمښت سره مخامخ، روغتیایي ستونزې لري، تعلیمي ستونزې لري، فصلونه یې پاخه او میوې پاخې، هر څه ضایعات، ټول په رواني ستونزو اخته، تلفات ورکوي. دې ته ضرورېږي چې موږ په پښو نسبتا ولاړ اوس بیا لکه چې نظام ړنګېږي. انتقاد دا و چې حکومت په دغه امکاناتو سره ولې د شلو طالبانو مخه نسي نیولی په ولسوالۍ. داسې ده چې د جنګ مسله خو هغه د عربي مقوله، ما خو د حدیث پر ما اورېدلې ده، یوه مقوله چې الحرب خدعه، جنګ چې ده دا چلول ده، دا چلاکي ده. زه دا منم چې قصور و. خبره دا یو د جنګ خبره ده، یو د سولې خبره. که بیلوي، که تاسو پوښتنه دا وي چې ولې ډېرې ولسوالۍ سقوط کوي، ولې شاتګ کوي دولت، نو خبره دا ده چې دغه حالت تر یو حده پورې متصور و چې دومره لوی بدلون راځي، امریکا وځي، خپل امکانات دري، نو یو څه به کېږي. طالب به هم زور وایي او دولت ته به تلفات هم اوړي، دولت به یو څه ځایونه د لاس هم ورکوي. خو په دغه اندازه متصور نه و چې د اوس وشول. د دې وجه دا ده چې دولت کورنۍ وظیفه د ما فکر په هغه کچه نه وه چې باید وایي. کورنۍ وظیفه یې سمه نه وه چې دوی حالات درک کړي وای چې چېرته به خطر وي، څومره به خطر وي، هغې دپاره به بیا دفاعي حالت څنګه وي. خو د یو دولت یو پخواني جګپوړي مامور په توګه چې ما ته پته لګېږي، ځینې ولسوالۍ داسې وي چې د 10 کاله هلته خلک کې پراته وو لکه بندیان چې پراته وي، لکه دا کاغذ چردیولۍ کې بند وو، نه یې موثریت وو، یعنې په دښمن باندې هېڅ تاثیر نه لرلو، او نه یې تخلیه په اسانه وه، زخمي و شهید نه شو ځینې راوړلی، نه یې اکمالات اسان وو، هغې ته هوایي اکمالات د هلیکوپټر د لارې کول، نه ورتلی شول نه ځینې راتلی شول. هغه ولسوالۍ هلته خلک چې پراته وو، خلکو ته یې خدمات هم په ډېر ښه زړه ځکه نه شول وړاندې کولی چې خلکو دا جرأت نه کولی طالب د ډاره چې هلته خدماتو ته خلک راشي. خو ولسوالۍ په چردیولي کې وه، دا ولسوالۍ لا پخوا باید یا پراخه شوې وای، د واک ساحه باید پراخه وای چې خلکو ته خدمات وړاندې وای، یا باید پخوا تخلیه شوې وای، د پردیو میندو زمنو کې پراته وو، هغه باید نه وای په محاصره حالت کې ساتل شي چې په رواني ستونزو اخته شي. یو شمېر هغه ولسوالۍ وي، یو شمېر دغسې ولسوالۍ هم وي لکه د ځلان صاحب د ولسوالۍ هغه نورې سمې دمې ولسوالۍ. یو وضعیت کې چې دغسې یو تحلیل وړاندې کېږي، ضرورت نشي بیا تشویش ولرو موږ، ځکه چې هغه سایه په درد نه خو مجبور و چې یو طرفه شي. یو شمېر علیزی صاحب، یو شمېر هغه سایې کالونه وړاندې باید تخلیه شوي وای. ولې نه تخلیه کېدې؟ تاسو په علت باندې پوهېږئ؟ زه د یوه والي په توګه ما ته مکتوب راغلی د شورای امنیت نه چې هر هغه سیمه چې موثریت نه لري تخلیه یې اسانه نه وي. تخلیه په دې معنی چې شهید او زخمي په اسانه نه راوړل کېږي، اکمالات یې اسانه نه وي، یا اشا او مهمات ورته په اسانه نه وړل کېږي. موثریت نه لري په دې معنی چې دښمن ته کمین نشي نیولی، ګزمه نشي کولی، عملیات نشي کولی. هغه ځایونه دې راټول شي، په لویو لویو بیسونو دې بدل شي چې بیس بیا موثر هم وي، بیس سقوط هم اسانه نه وي. ما خپله د یو والي په توګه د نظامي شورا د مشر په توګه هغه سیمې په نښه کړي دي. ما دولت ته لیکلی دي چې دغه سیمې چې څنګه تاسو وایې دغه سیمې دغسې دي، دا باید تخلیه شي. ما ته به جواب نه راتلو، دولت به دې ځای نه جواب نه ورکولو. ولې؟ یو د پارلمان د ډاره چې دلته پارلمان کې به خلکو غوغاوې جوړولې، الله یې موږ ولسوالۍ نه دولتي قواوې ووتې، د پردیو میندو زمن کې پراته وو، وکیل صاحب په دې باندې فکر نه کولو چې هلته موثریت څه شی دی، څه دپاره پراته دي. او دویم د رسنیو د لاسه چې رسنیو بیا دا خبرونه خپرول چې دولت ووتو، طالب ورته راغی، ورې ور واچولو، بیا یې ویل چې لا طالبانو ولسوالي ونیوه. بیا دا نه وي چې دا ولسوالي د عدم موثریت په وجه دولت پرېښوه، دغه پوستی د عدم موثریت په وجه پرېښوده. یو انتقاد دغه د مسلکي کدرونو نشتون د ولسوالیو د سقوط لامل او بالاخره دښمن پرمختګ کوي. د مسلکي کدرونه تر اوسه پورې په اردو پولیسو کې 1% به هم غیر مسلکي نه وي. خبره د مسلک هم نه ده، خبره د تعهد، خبره د ډیسپلین، خبره د مدیریت، خبره د وطن دوستۍ، خبره د هماهنګۍ د دې شیانو ده.
ټول په پولیسو کې چې دي ټول مسلکي دي، اکاډمي لوستې ده، په اردو کې چې دي دا مسلکي دي، په ملي امنیت کې مسلکي دي. جنګ د اوس هم دولت په دې کې دومره تاوان نه کوي، ولس تاوان کوي. د ولسوالۍ چې دولت پرېښوي اشتباه دا وه چې ده ونه پېژندل داسې اشخاص چې هغه تعهد ولري. د حکومت اشتباه دا وه چې دوی دغسې پیرلی جال رامنځته نه کړی شو چې په منځ کې هېڅ خراب پاتې نه شي. د پستا وپېژندل شي، ولسوالي وپېژندل شي، ولایت وپېژندل شي، لاره وپېژندل شي، ظرفیت معلوم شي، د دښمن ظرفیت هم معلوم شي، خپل ظرفیت هم معلوم شي. هغه سنجش بیا وشي چې دښمن به څومره قوت راځي، په څومره قوت به دفاع کېږي. خو علیزی صاحب زه یوه خبره کوم، دا ولسوالۍ چې اوس حکومت یا پرېښودې یا طالب په زور ونیوي یا یې سقوط وکړو یا د تاسو په اصطلاح چې تکتیکي عقب نشیني وه چې هر څه نوم ورکوئ، دلته د حکومت تاوان څه ده؟ زه د یو عام سړي په توګه وایم دلته حکومت د خپل اوږونه خو بار سپک کړو، بدنامي ور غاړې شوه خو بار سپک کړو. اصل کې لکه ځلان صاحب چې وویل د طالب سره دومره قوت شته چې دا ولسوالۍ بیرته فعالې وساتي. هلته خو ولس خدمات غواړي، ولس پروژې غواړي، ولس صحي خدمات غواړي، ولس بیا رغونه روانه غواړي، تعلیم تربیه غواړي. هلته ولس هلته ادارې وي په ولسوالۍ کې، حقوقي، عدلي او قضایي، زراعتي، هلته تذکیرو، د پاسپورټ دغه مسایل تر واکسینو پورې. هغه ولسوالي چې دغسې سقوط وکړي په ماینونو وپوښل شي، ولس د دې په ځای چې خدماتو ته تمه وکړي، ولس کډې په شا ډک کور پرې ګدي، یوازې د سر خیر غواړي، پناه وړي، د امن سیمې یا ښار ته راځي یا څنګه ولسوالۍ ته راځي. هلته ولس د بحران سره مخامخ دی. دې بحران مسؤلیت د چا په غاړه؟ د دې ولسوالیو د سقوط ګټه څه شوه ولس ته؟ بله موضوع ده د دوحې د اوسني خبرو موضوع. پلاوی وایي چې موږ په پوره صلاحیت باندې راغلي یو. آیا که دوی هره فیصله کوي دلته به ومنل سي؟ خبره دا ده چې تر څو پورې چې طالب خپله داعیه اعلان نه کړي، واضح یې نه کړي، وی نه لیکي، ولس سره شریک نه کړي، رسنیو سره شریک نه کړي، په هغې باندې ریویو ونه شي، بیا کتنه ونه شي، نړیوال یې ونه ګوري، تر هغې پورې افغان دولت هم دوی سره فیصله نشي کولی. او که بیا فیصله کوي، زه فکر کوم ولسمشر به په یوازې ځان باندې دومره انزوا دغه هیات د تګ صلاحیت تر کوم حده پورې ده؟ زه فکر کوم صلاحیت ځکه لري، ډاکټر صاحب عبدالله د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس دی. ترڅنګ هغه سیاسیون چې د سره شته، هغه که سوابق یې هر څنګه وي، که څوک چاته خوند ورکوي که نه ورکوي، تقریبا هغه مطرح څیرې دي چې په میدان کې لوبیږي. که دوی یوه فیصله وکړي، دوی فیصله به معقوله په دې وي چې دوی به د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې چې ولس په ټینګار کوي دا په نظر کې نیسي، د راتلونکي نظام څرنګوالی چې ولس د څومره ازادي ولري، څومره د حقوق ولري، اتباع هغه په نظر کې نیسي. دا دوی نقطې چې په نظر کې ونیول شي چې تیر د 20 کلونو لاسته راوړنې او راتلونکی تضمین شوی د ځوان دپاره د هر ډول، د هر قشر او د هر مذهب دپاره، د دې نه لویه اندېښنه بله د هغه سره نشته. د ولس سره استقلالیت به په نظر کې وي، ارضي تمامیت به وي. نو دا فیصله که دی وکړي، نو رئیس جمهور بیا په یوازې ځان داسې انزوا به ځان ته غوره نه کړي چې ټولو ته غېږه ورکړي. طالب ته فیصله به منل کېږي په لنډه ولې منل کېږي به ځکه چې طالب ته هم غېږه ورکړه، ورسره جنګېږه، پاکستان سره هم نه جنګېږه او بیا خپلو داخلي سیاسیونو سره هم جنګېږه. دا ټوله ممکن هم نه ده. زه به وریم چې دا خلک چې فیصله کوي د ملي مسلې په نظر کې نیولو سره به یې کوي، ملي مسلې چې تامین شي، نه یې ولس مخالفت کولی شي نه دولت. ډېره مننه. اتمر صاحب، دغه پلاوي دواړه لوریان، طالب هم د حکومت پلاوي وایي چې 10 میاشتو کې په هغه رقم چې تمه کېدله دغه خبرې په صورت نه دي مخته تللي او پر فرعي موضوعاتو بحث شوی. خو دا ځل د سیاسي مشارکت اوربند موضوع یو مهمه موضوع ده. اوربند به څومره دغه خبرې رامنځته کړي؟ زما باور داسې دی چې د افغانستان جګړه د طالبان او د دولت جګړه نه دی. دا د سیمې د هېوادونو دغه منافعو د تضاد جګړه دی. نړیوال په دې کې ښکیل دي او عمدتاً امریکایان ډېر په دې کې رول لري. همدا اوس هم امریکایان د دوی رابطه د طالبانو سره خلکو ته پوښتنې رامنځته کړي دي. د دوحې په توافق کې کوم چې ښاغلی خلیلزاد او ملا غني برادر سره امضا کړل د طالبانو د امریکا ترمنځ،
هلته طالبان من حیث یو ګروپ پیژندل شوي، نه من حیث یو دولت. زلمي خلیلزاد ویلي چې طالبان به په زور څوک پرې نه دي دوی چې واک ته ورسیږي، او که چیرې دوی وغواړي په زور ورسیږي دوی به نړیوال په رسمیت ونه پیژني. مخکې تاسو ویل چې سیمه اوس اجماع ته رسېدلې یا سیمه دغسې یو څه غواړي. سیمه خو که وګورو سیمه ییز اجماع که یې تاسو په نظر رامنځته سوي، خو نن باید سوله وسي. سیمه به د جنګ پر ځای سولې ته لاره غوره کوي. زما هدف دا و چې امریکایان دلته نور اهداف تعقیبوي. امریکایانو دپاره دا مهم نه دی چې افغانستان کې خلک وژل کیږي یا نه وژل کیږي. امریکا هغسې یو افغانستان، هغسې یو سیمه غواړي لکه منځني ختیځ. امریکا سوریه، عراق، لیبیا، یمن دا وځپه، او د دې دپاره چې دغه هیوادونه هم منابع درلودل او هم د امریکایانو د سیاستونو برخلاف. اوس امریکایان دلته خپل د رقیبانو چې هغه چین دی، هغه روس دی، هغه ایران دی، هغه کیدای شي بعضې نور هیوادونه روسیه دی، د دې دپاره د سیمې د ناامني په خاطر دغه افراطي ډلې د پروژې په صفت دوی روزلي، تجهیز کړي. او دا دغه 40 کاله دی چې تاسو په تاریخ کې دا ګورئ، په رسنیو کې دا ګورئ. امریکایي چارواکي دا خبره کوي، پاکستاني چارواکي دا خبره کوي، د امریکا پخوانی وزیر خارجه دا خبره کړې و، ریګن دا خبره کړې و، پرویز مشرف، بېنظیر بوټو، امید ګل، دغه ټولو دغه خبرې کړې وې چې دغه ګروپونه زموږ د منافعو دپاره کار کوي. دا پټه خبره نه ده. احمد صاحب وضعیت فرق کوي، شرایط فرق کوي، کیدای شي اوس موضوع برعکس وي هغه څه چې تاسو وایاست. اوس برخلاف شدید شوی دی. د چین او د روسیې او د امریکا کشمکشونه ډېر زیات سخت دي. همدا دغه G7 کنفرانس کې چې بایدن وینا وکړه، دا خبره ویلې چې روسیه متهاجم دی. دا خبره وکړه چې د چین باید مخه ونیول شي. دوی د دې دپاره چې د چین سرمایه‌ګذاري، اوس تاسې یو مثال زه تاسو درکړم، چین یوازې په راتلونکو 20 کلونو کې 400 میلیارده ډالر غواړي چې ایران کې سرمایه‌ګذاري وکړي. سره د دې نه چې چین دلته په د ګوادر په بندر کې او همدغسې په خلیج فارس کې، همدغسې په شمالي افریقا کې سرمایه‌ګذاري کړی، او چین دې ته آماده دی چې دغه سیمه کې سرمایه‌ګذاري وکړي. او اتمر صاحب که راسې بیرته د اوربند موضوع ته، د اوربند په موضوع کې طالبان وایي چې موږ 3 میاشتې اوربند کوو، خو په مقابل کې باید 2000 بندیان خوشي سي او د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست څخه ووځي. په دغه شرط باندې باید 3 میاشتې اوربند ترسره سي؟ نه، ځکه اول خو د بندیانو خوشي کېدل دا معنا لري چې دوی بیا لکه چې یو ځل خوشي سوي وو، دغه جنګ شدت دی. که څوک اوربند کې بدون د قید و شرط نه دی اوربند وکړي، که یو ورځ اوربند دي، که 100 ورځې، که 3 میاشتې یا 4 میاشتې، قید و شرط د په دې کې دي. او د دې په خاطر د اوربند کې چې اور په افغانستان کې بند شي او افغانانو نه وژل شي، که دوی تکتیکي اوربند کوي او خپل اهداف ترلاسه کوي، هغه اوربند بیا هیڅ فایده او ګټه نه کوي. تاسو تحلیل چې د طالبانو له ادرس نه چې دوی دا خبره کړې، آیا دوی تکتیکي استفاده کوي که نه واقعا 3 میاشتې اوربند د 2000 بندیانو په بدل کې کوي؟ دوی تکتیکي استفاده کوي، ځکه په دغه کې دوی خپل بندیان خوشي کولی شي، په دې کې دوی خپل دغه سیمې چې دوی ترلاسه کړي دي دا غښتلي کولی شي، دا منګذاري کوي، دا تقویه کوي، دې ته رسد رسوي، دې ته مهمات رسوي د راتلونکي جګړې په خاطر. نو بیا اوربند باید ونه سي په دغه بیه باندې اتمر صاحب؟ بلې، بیا نو اوربند باید ونه سي په دغسې یو قیمت باندې. زه وایم چې که اوربند کېږي، که واقعا زما
هدف دولت هم دی. که دولت غواړي چې اوربند وکړي یا طالبان غواړي چې اوربند وکړي، دا اوربند باید بدون قید شرط. د دې په خاطر شرط هم دا ده چې افغانان پکې ونه وژل شي. شرط دا دی چې جګړه ودرېږي، او که دوی دا مشروط د زندانیانو په خوشي کېدو کوي، یا دولت یا شرط وضع کوي یا طالب وضع کوي، دا اوربند تکتیکی دی او دوی هر یو خپل هدفو ته غواړي چې خپل هغه غوښتنې په لنډه یې راته ځواب کړي اتمر صاحب. بیا نو د دوحې خبرې چې اساسي موضوع یې اوربند او سیاسي مشارکت د نتیجه نه ورکوي، ځکه چې دلته شرایط وړاندې کیږي. مشارکت خو طالبانو داسې وایي چې نظام به زمونږ کوي، تاسو راځئ موږ سره. د دوی دریځ دا دی چې موږ دموکراسي لرو، انتخابات لرو، د انتخاباتو د لارې نه تاسو راشئ موږ سره یوځای شئ. دغه دریځونه تر اوسه پورې نرم شوي نه دي. تر اوسه پورې طالب هغه د 25 کالو مخکې طالب دی. موږ خو دغه د دوی دغه نرمښت نه دی لیدلی. یعنې نتیجه ورکوي په داسې یو جنجالي بحثونو باندې چې بالاخره دغه پړاو کې موږ ترلاسه کړو. زه امیدواره یم، یعنې خوشبین باید اوسي که دواړه په دې باندې توافق وکړي چې جګړه ودرېږي او د مذاکراتو لپاره لاره هواره شي چې پر مخ لاړ شي. مننه کوم. حکومت تشویش لري د اوربند په اړه چې وایي تېر ځلې موږ اشتباه وکړله د 50,000 بندیانو، بیا دغه اشتباه نه تکراروو چې دوی دغسې یو شرط وړاندې کوي. خو دا خبرې د حکومت سره زه موافق یم، ځکه چې اوربندونه په شروطو شول او دا کسان چې خوشي شي، خو طالب به 3 میاشتې د مخه نه 3 میاشتې وروسته حکومت ونیسي. خالي به دومره تغییر پکې راشي. که دا 2,000 بندیان بیا ورته خوشي لګوو چې کومره جنګونه په سرعت روان دي، دا خو نو د دې 2 چنده سرعت به اخلي او دې نه به نور قوي کېږي. په دغه سیمو باندې تشویش نه دی دومره مهم، ځکه چې ځینې سیمې په درد نه خور مجبور وو چې باید یو طرفه سي. ګوره دا خو وحدت صاحب ته په کامل احترام، وحدت صاحب زموږ ملګری دی، هغه احترام یې په خپل ځای، ولې د وطن حالت په خپل ځای. که چېرته دغه سیمې دومره ضرور نه وي نو عسکر دې ولې ووژل؟ که بیا دومره ضرور نه وي تا پرېښوې، خو دا عسکر خو دې ژوندي ته راایستلي وای، تسلیم شوي خو به نه وای، وسایط وسایل خو دې راوړي وای. تر 2,000 زیات زغروال ټانګونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. حکومت دې ته هیڅ توجیه نشي جوړولی. د حکومت د تبلیغاتو دستګاه بیخي فلج دی. حکومت تبلیغاتي دستګاه بیخي لري نه دی سره. هغه څوک چې په تبلیغاتي دستګاه کې ناست وي وحید مرغ دی او دا ډله دا یوازې د 2 روپیو دپاره یې سترګې پټې دي. هغو دې ته تکړه دي چې 3.5 کیلو غنم وویشي. افغانستان خلکو اوس پخوانی زمانه هم نه ده چې میچنې ولري. دا یوازې د حکومت مسؤلیت نه دی تبلیغات، د ټول ولس مسؤلیت. زه من حیث یو افغان، من حیث یو د دې وطن د یو بچي، د دې وطن د حقایقو، د دې وطن د اصلي درد د خلکو ته د یوې نظریې ورکولو، د یو مسیر ورکولو دپاره څومره فعالیت کوم. زه نه د حکومت ماشخور یم، نه له حکومت معاش اخلم، او نه حکومت ما ته کوم معاش راکړی. همیشه د ما په خلاف هره د سجده حکومت کړې ده، د ما په خلاف یې کړې ده. یوه اثر یې هم نه ده راباندې کړی چې څه د دې حکومت ته واسطه راغلي دي، توان ته راغلي دي، د ما په مقابل کې د حکومت دریغ نه دی په کړی. خو بیا هم د نظام د ساتلو په موخه، د دې خلکو د ژوند د ښه کېدو په موخه، افغانستان د یو ستر بحران نه، د هغه بحران نه چې وخت کې د موږ زغروال وسایل پاکستان کې کباړ کېدل، د مخنیوي په موخه خپل مسؤلیت ادا کوو. خو د دولت مامورین اوس هم په دې فکر، په دې آن دي چې موږ باید په خپل حالت پاتې شو، موږ باید ځان ته دښمني وانخلو. در حالی کې دا دښمني نه، دا تبلیغات د حکومت یو غټ جنګ دی. تر هغه جنګ چې په موضوع کې ناست دی، هغه جنګ چې ته د کمپیوټر له سره کوي، د تلیفون له ادرسه کوي، د ټولنیزو رسنیو نه کوي، دا جنګ سخت دی او دا جنګ ګټور هم دی. د عوامو اذهان خلاصېږي. دغه شیان چې نن وحدت صاحب په تلویزیون کې وایي چې موږ دغه سیمې هغلته موثرې نه وي، موثریت نه وه. همدې موثریت دپاره به تاسې دا اقدام ډېر پخوا کړی وای. ولې منع کولو؟ پارلمان و غږونه اوچتېدل، ذهنیت خرابېده. هغسې مې د دې وجې نه پرېښودې. دغه د پکتیا کې خو نهه ولسوالۍ طالبانو نیولي، د یوې بې موثریته نه وه. په پټان کې ګمرک وه، په ځاځي په ګمرک وه، په څکمنیو، احمدخیلو، لږې د جانخیل و همدارنګه په مرزکي او سدکرم نه د دا مسیر و دغه د ګمرک په همدغې لارې راتلل. دې کې کوم ځای غیر موثر و؟ مثلا پکتیکا د زرمت ولسوالي، پکتیا یې زرمه د غزني او پکتیکا سره وصل کولی. دا به یو ښه فرصت و چې خلکو ته معلومه سي چې دوی حکومتداري نشي کولی. که طالب سیمې نشي ساتلی، په مقابل کې دومره څوک شته هم نه چې هغې سیمې ته ورشي. په مقابل کې هغه اراده هم شتون نه لري. خلک حکومتداري غواړي، خلک خدمات غواړي. دا خو ما وویلې، دا خو زه به هم چې خلک خدمات غواړي. هلته خدمات نشته، هلته خدمات په نشتون حساب دي. دا ټول د ولس انداز ضرورت دی. خو بیا چې دا دوی سیمې نیسي څه ګټه ورته کوي؟ دغه تاوان کوي. زه تا ته وکړم، هغه خو د تا د ګټې تاوان په فکر کې نه دی.
هغه د دې خبرې په فکر هغه اصلا طالب د حکومت کولو اراده هم نه لري، نه ورسره فکر بیا شته. څه شی غواړي؟ ځکه که طالب د حکومت کولو اراده لرلی د تعمیر رالوزولو ته ضرورت چې ته تعمیر رنګوې. که طالب حکومت کولو ته اراده درلودلی د پلچکونو د سړکونو ورانولو ته څه ضرورت وه. که طالب د حکومت کولو اراده درلودلی مامورینو رخصتېدو ته بیا ضرورت څنګه وه. وایي چې موږ یو خپلواک اسلامي نظام غواړو چې حکومت نه دغلته غواړي؟ داسې یو حالت راتلونکی دی لکه پخواني وختونه. هغه وایي چې موږ په سایه کې امن دی. زه دا ورسره وایم چې هلته امن دی. په هدیرې کې هم امن وي. دا هدیرې کې خو څوک نه راجګي چې بل وایي مړي. هلته خو امن شته، خو ټول مړه دي، په مړو حساب دي. د خلکو ته خدمات نشته، څوک غږ نشي پورته کولی، څوک حقایق نشي بیانولی. راځم د حکومت بارې کې. ګوره سوله ضرور ده، خو د سولې دپاره تر سولې لومړی حکومت ته هغه عایداتي لارې چې کومې دوی د لاسه ورکړي مهمې دي، لکه سپین بولدک، لکه اسلام کالا، لکه تورغونډی، لکه مثلا عقینې بندر، لکه مثلا د ایخانم بندر او مثلا د شیرخان بندر. دا تر ټولو ډیر مهم بندرونه دي. دلته یو مشکل وحدت صاحب انتقاد په دې درلود چې حکومت په درایي کې همیشه قرار نیسي. که یوه خوا که یو ولس په انتقاد کوي، که بله خوا هم که یو د ولسوالۍ موضوع حکومت که د ولس انتقاد ته ارزښت ورکولی فضلي به د وظیفې لرې کړی وای. حکومت د خلکو ته کله ارزښت حکومت ورکوي. حکومت که د خلکو انتقاد ته ارزښت ورکولی محب له وظیفې لرې کړی وای. حکومت که د خلکو انتقاد ته ارزښت ورکولی حیات الله حیات وزیر دی، هر سهار چې راجګ شي دا سوچ کوي چې کوم نوي وزارت یې نه ورکړی. آیا مشکل په همدغه څو نفرو کې ده که تاسو شخصي مشکل لرئ؟ بخښنه ډېره غواړم، یو یو یې درته ښایم. علیم پیدایي څه رقم ته ونیوه؟ داسې ډېر دي، وخت نشته د بحثو دپاره. بخښنه غواړم، خیر دی، څو مهم دي نمونې په شکل ترحلم. علیم پیدایي په 4 ولایتونو کې ولایت وکړو. آیا دلته قحط رجال دی؟ نور دومره څوک نشته چې ولایت وکړي؟ بل څوک د ولایت کولو وړتیا نه لري. آیت الله حیات نن ولي دی، سبا ته انډیواله وزیر دی، بل سبا بل وزیر دی. آیا په دې وطن کې نور څوک نشته چې د وطن آیت الله حیات وزیر شوی و په لارې کې خرماوې ویشولې؟ دا د ده مسؤلیت و، د وزیر داخلي مسؤلیت همدومره وي. بخښنه غواړم، حکومت نه خپله لاره ورکه دی. اما یو بل مشکل دلته په میزو کې هر څوک انتقاد کوي، خو په عمل کې بیا هغسې څه نه وي. زه په عمل کې هم وایم، زه یې نوم اخلم. زه د حکومت دوه وزیرانو ته تخیل چې والله که انتقاد کوي پر حکومت چې په سوله کې دوی سوله نه کوي، جګړه نشي کنټرولولی، ولې خپل همغه شخص چې بیا په راز کې قرار لري هغه بیا ناکامه ثابتېږي. ګوره دا صحیح خبره ده، دا زه در سره په 100% خو د خبرو د عمل ترمنځ فرق شته نه؟ 100% بیا خو د انتقاد څنګه؟ زه یوه خبره کوم، زه د موږ انتقادونه د اصلاح په مخه دي، نه د انتقام په مخه. موږ چې په حکومت انتقاد کوو موږ د اصلاح لارې ورښیو. ما کې وحدت صاحب وویلې چې د هوش په کار دی، موږ تاسو باید د هوش له ادرس خبرې وکړو. خو بعضې مواردو کې چې حکومت ته په سخته ونه وایي اوري هم نه، جوش هم ورته په کار دی چې دوی ورباندې راضي کړو او دوی ورباندې قانع کړو. ګوره زه یوه خبره درته وکړم، دغه تشویش چې حکومت وایي چې بیا د اشتباه نه تکراروو، 2000 بندیان نه خوشي کوو، سم که ناسم؟ دا سم دی. بیا نو څه مشکل ده؟ خو نور دلایل هم په همدغه رقم وړاندې کوي. یوه کیسه درته وکړم، هر ځای په خپل ځای. ګوره قرآن هم وایي چې ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. په معینو وختونو نه هر شیان فرض شوي دي، هر کار دپاره معین ادرس معین ځای شته. ګوره زه اصلي راځم په سولې کې. سیاسي مشارکت باید په کوم ډول وي، اوربند باید په کوم معیار ترسره شي؟ ګوره د اوربند دپاره شروط باید شتون ونه لري چې زه دا کوم زده کوم. مثلا حکومت بعضې داسې ادرسونه هم وایي چې حکومت ورته وایي چې موږ ته ګمرکات خوشي کوئ، موږ اوربند درسره کوو. دا ښه شرط نه دی، ځکه که دا ګمرک تا ته مهم وای تا به نیولی وای. یو که چېرته تا د ګمرک نه تشویش لرلی، تا تحلیل ارزیابي حکومت لرلی، ته په دې پوه شه تا ټولې لارې د لاسه ورکړي، 5 میاشتې 1 میاشت 2 میاشتې وروسته د لویو ښارونو لارې بندیږي، موادو قحطي په ښارونو کې راځي، تیل هر څه به کم شي. دا دی. بله ورته سیاسي مشارکت. په سیاسي مشارکت کې حکومت ته د بعضو هغو غوښتنو نه چې لري تیر دي شي. مثلا 100 کلنې لاسته راوړنې، 100 کلنې لاسته راوړنې یوازې موږ د اردو او د پوځ امنیت ساتل دي، نوره کومې لاسته راوړنې موږ نه لرو. ډېره مننه کوم. بخښنه غواړم دغه موضوع ته پرېږدم. په سیاسي مشارکت کې طالب هم هغه حکومت چې دی اعلانوي چې موږ اسلامي نظام غواړو، د اسلامي نظام دپاره د تعریف ولري، تر اوسه دوی تعریف نه ورته لري چې په کوم ډول څه رقم ته د سیاسي مشارکت دپاره چې هغو تعریف پیدا کړه. حکومت له بعضې غوښتنو تېر شه، دا خود به خود سره ځای. ډېره مننه. تبلیغاتي دستگاه د حکومت فعال شده، اصلا دوی تبلیغاتو کې جنگ رواني ده او دوی ضعیفه دي. علیزی صاحب په دې کې شک نشته چې تبلیغاتي جنگ چې ده دا د فزیکي جنگ نه هم په ځینو وختونو کې دا مؤثر ده او دا مهم ده. تبلیغاتي دستگاه د حکومت فلج نه ده،
دلته ذهنونه تخدیر دي، دلته د ذهنونو د فکرونو ټیټوالی ده، دلته موږ د ولس د فکر سطحه ټیټه ده، دلته تحلیل ډېر کم خلک کولی شي، ټول خلک تحلیل نشي کولی، موضوع نشي تحلیلولی. دلته یو مشکل کې موږ راګیرو چې په دې وطن کې هر څوک هرکاره ده. په ټوله دنیا کې تقسیمات شته، څوک چې سپورټ کوي هغه د سپورټ ماهرین دي، څوک چې د سیاست کوي د سیاست ماهرین دي، څوک چې بزنس کوي د بزنس ماهرین دي. دلته په افغانستان کې هر څوک هرکاره ده. دې شي یو د قرار صاحب خبره چې په افغانستان کې فیسبوک د تورخم ډریورانو ته په لاس ورغلی دا مسله موږ لرو، او د حکومت د تبلیغاتي دستګاه د مؤثریت نه زه دغسې دفاع نه کوم چې هغه ده هغسې فعاله ده لکه څنګه چې فعاله وي، خو دا هغسې نه ده چې نه ده فعاله، فالج نه ده، فالج نه ده، کمزوري به وي، کمزوري به ورته وایو. دلته مسله دا ده چې افراد دا ټول افغانان دي، که یا احمد ده یا محمود ده یا خلقی ده یا پرچمی ده یا مجاهد ده یا خوانای ده یا مشرقي وال ده یا جنوبي وال ده یا شیعه ده یا سنی ده یا جمعیت، یو شی ده دلته په هیچا باندې اتفاق نشته. هغه د رمضان بشردوست خبره چې د شمال اتل د جنوب دپاره قاتل ده، د جنوب اتل د شمال دپاره قاتل. دلته متفقون علیه اشخاص په افغانستان کې ډېر کم. انتقادات عقده‌ای دي نو ستاسو په نظر؟ زه فکر کوم انتقادات زه عقده‌ای نوم نه ورکوم، دا د هر چا حق ده، ملاحظات او انتقادات د هر چا حق دي، خو ټول دغسې نه دي لکه څرنګه چې کیږي، ټول هغسې بېکیفیته خلک هم نه دي لکه څنګه چې بېکیفیته ښودل کیږي. خو د ما د خوښې کس به نه وي، زه خپل هم که ماته فلټر ماته هم راکړي، زه شاید ډېر خلک د حکومت نه وباسم، هم د نظامي نه وباسم، هم د ملکي نه وباسم، ډېر خلک شاید راولم دلته صحنې ته. خو زه دا دعوا باید ونه کړم چې نو سل په سلو کې د ما رایه صحیح ده، نو زه سم کار کوم. کیدای شي ما رایه وي، ما رایه ده، د خپلې رایې ته به ټینګار به پرې کوم، یو څوک به احترام هم ورته لري، څوک به یې نه ورته لري، خو دا نشو ویلی چې دا حق ته رسېدلې رایه ده. دلته هر څوک د هر چا نظر ته احترام پکار ده. مخکې چې نور سوالو ته راسم وعدت صاحب پلان ده، یو انتقاد چې دوی درلود 20 کاله کې له اردو نظامي برخې نه موږ هېڅ لاسته راوړنه نه لرو. نه وروره، دا خو امنیتي سکتور خو یوه برخه ده. موږ لسګونه شلګونه لاسته راوړنې لرو په نورو برخو، لسګونه زره ځوانان او پیغلې د بزنس په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، د سړکونو په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې. دا کابل 20 کاله مخکې کابل او دا اوس کابل، تاسو خو یو نظر ورته وکړئ، هر ټولو ولایتونو ته یې وکړئ. دغه 20 کاله لاسته راوړنې چې تاسو یادوئ دا بسنه کوي؟ دا 20 کاله لاسته راوړنې څنګه چې همدومره به دې ځای باید ودرېږو؟ نه، کله به ژوند کله په یو ځای درېږي. د انسان خو د ژوند خو متحول ده. د غني خان خبره چې دا بچوړی د بدلون دی په هیڅ حال کې نه ټینګېږي. موږ به مخکې ځو، موږ به سیالۍ ته ځو. تر اوسه پورې څه چې شوي دا قناعت بخشه ده؟ څه چې شوي دي دا غنیمت دي، دا څه چې شوي دي دا غنیمت دي، خو نور ډېر کارونه په مخکې لرو چې باید وکړو. دا وطن ډېرې نیمګړتیاوې لري، ټولې باید پوره شي، او دا نیمګړتیاوې د ثبات په حالت کې پوره کېږي، د امن په حالت کې پوره کېږي. که دغسې بېثباتي وي، دغسې جنګونه وي، بیا ټول کارونه نه ترسره کېږي. همدا جنګ حالت کې هم اوس هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي همدا اوس په روژیب کې روانې دي، عملاً په روژیب کې شته اوس. خو هغسې چې امن وي، ثبات وي، هغسې پرمختګ بیا نشي کېدلی. د پرمختګونو د نړۍ چې پرمختګ کړی هغه که لرې ده که نږدې، که ګاونډ دی که منطقه که نړۍ ده، هغه د ثبات د راتلو نه وروسته پرمختګ. یو انتقاد چې د دوحې دواړه لوري کوي چې په 10 میاشتو کې په هغه رقم سرعت باید درلودلی یا اساسي موضوعاتو بحث ونه سو، تاسو په نظر دلیل څه شي کېدای شي؟ دلیل ما په نظر تر ټولو لوی دلیل دا دی چې طالبانو تر اوسه پورې په خپلو مذاکراتو کې ګونګه ژبه کارولی ده. د طالبانو په هدف باندې ضد تاسو سره د میزونو د یو ګډونوال په توګه او ته د یو ژورنالیست په توګه تر اوسه پورې نه یې خبر چې طالب اصلا غواړي څومره غواړي دغه نظام چې اوس شته چې د خلک د ډړنګولو نه ډارېږي چې خدای دې نه کوي چې بیا موږ بې نظامه شو، دغسې بې نظامه حالت راولي، امارت راولي، خپلو جنګیالیو ته وایي چې امارت راولي. دوی وایي یو خو دا د اسلامي خپلواک حکومت نظام ده چې همیشه دا خبرې کوي، بل دا چې وایي موږ مشارکتي حکومت داسې نه غواړي چې هر چاته برخه ورکړو، مسؤلیت ورکړو هر چاته. ګوره خبره دا ده چې اوله خبره د اسلامي حکومت دلته په دې وطن کې څوک شته
تا اهل هنود افغانان چې دي هغه هم په دې باندې قایل دي چې په افغانستان کې باید حکومت اسلامي وي. ځکه د اهل هنودو حقوق هم د اسلامي حکومت د چتر لاندې خوندي دي. ځکه کامل اسلامي نظام وي دوی حقوقو باندې به تیری نه کېږي، د ژوند ته به درناوی کېږي. دلته هېڅوک نشته په افغانستان کې چې غیر اسلامي حکومت غواړي. د موږ اساسي قانون وایي اوله ماده یې وایي چې دلته په افغانستان کې د اسلام سره په ټکر کې هیڅ قانون پلی کېدلی نشي. دا یو. دویمه د استقلالیت خبره، دلته به څوک وي د غلام ذهن انسانان به څوک وي چې په ډاګه ووایي چې زه غلامي غواړم، زه استقلال نه غواړم. دا هغه کلمات دي چې وایو یې لیکن تعریفولی تفسیرولی نه شو. او په لنډه دا هم راته وایي دغه حکومت باندې دوی انتقاد دا د چار چاته برخه ورکوي ولې موږ مسؤلیت ورکوو. حالات دوی د مسؤلیت نه ورکوي، دوی د مسؤلیت واخلي. مسؤلیت اخیستل په دې معنی دوی د راشي زمینه سازي دی وکړي، ولسواکۍ ته انتخابات دی وکړي، که دوی حکومت وګټلو دوی ګوند په توګه د فعالیت وکړي، نوشي جانې ټول حکومت دوی جوړ کړي. مخالفینو ته هېڅ ورکوي نه، خپل ځان ته دي خپل د ملایانو طالبانو حکومت دي جوړ کړي. خو که بیا بل چا دوی نه وګټلو بیا نو هغه خلک حق لري چې حکومت وکړي. مشارکتي حالات یا د ویش حالات چې د منځه ځي دا د انتخاباتو په صورت کې د منځه تللی شي. د انتخاباتو د ګټلو د بایللو او انتخابات ګټل او بایلل دا زمینه سازۍ ته ضرورت لري، شرایطو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري. په جنګونو کې انتخابات نه ترسره کېږي. د حکومت ژمنتیا په سوله کې څه ده په لنډه راته وایي؟ د حکومت ژمنتیا تر آخري حده، تر دې حده پورې چې هیڅ شرط ورته نه ږدي د سولې لپاره، هیڅ قیمت ورته نه ږدي الا هغه قیمت چې زه تو او ولس یې ورته ږدي چې دا نظام دې نه ړنګېږي، دا لاسته راوړنې دې نه هدر کېږي، د منځه دې نه ځي او راتلونکي حقوق دې د هر چا تضمین او تامین شي. دا د حکومت شرطونه نه دي. دا درې میاشتو اوربند په بدل کې دغه شرط دوی نه مني. درې اوربند خو اوربند د چا احسان نه دی چې په چا باندې یې څوک وکړي. اوربند دا منه چې نه دی وژنم، د ما وژل چاته مجاز دی، ولې مې څوک ووژني. اوربند نه کول د ده فرض دی، اوربند کول د ده فرض دی، جنگ نه کول د ده فرض دی. دا افغاني اسلامي انساني اصل دی چې دی به ما نه وژني. نو بیا احسان ولې وکړي، شرایط ولې کېږدي. البته بندیان دایمي اوربند وشي په افغانستان کې، بیا د جنگ نه کېږي، هېڅوک دی په جیل کې نه وي. ډېره مننه کوم ځلاند صاحب له تاسو، وحدت صاحب او اتمر صاحب. تاوده بحثونه پر همدې ځای سر ته رسېږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.